مولانا عبدالغفار بریالي رحمه الله فرمایي وایي ستا د تورو بورو سترګو مې حیا سي نسبت و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوي ستا د تورو بورو سترګو مې حیا سي چې د لرې درته سم کتلی نسم سارنګۍ غوندې زګیروی په ژړا پایم په کټ کټ لکه رباب خندلی نسم که حال ګورې زما پر نبض ګوتې کښېږده د زړه کیف درته په خوله ویلی نسم نو نبض روحاني علاج هم دی نبض جسماني علاج هم دی نو الله رب العزت زموږ په علاقه کې هغه متاع ګم شده چې زموږ کومه سرمایه د موږ څه ورکه ده د هغه پر ځای باندې اوس د ایلوپیتیک علاجونه راوتلي دي په لکاو په کروړو روپۍ د خلکو څخه خرڅونه کېږي اصل علاج نبوي هغه دغه دی چې دا هربل موږ ورته وایو دا سنت هم دی دا علاج هم دی او دا دوا هم ده دعا هم ده او بل غذا هم ده شفا هم ده او روحاني ترتیب و طریقه هم ده لہذا ما ته دغه شانو په خپله ډېره فایده وکړله او زه مزید برآن رالم دا یوه حصه یې ما ته تر اوسه پورې پاته وله دا د حجامې ده د یوناني طب خو ما علاج کړی و نو هغه مې نن پوره کړله زه په دې نیت هم رالم زه جوړ یم الحمدلله چې دا یو سنت عمل دی چې زموږ دا سنت را ژوندی نو زما سره جذبه اصل کې هغه وله لیکن تی باور وکړئ چې اوس به یو ګنټه کېږي چې ما حجامه کړې ده زه اوس محسوسوم چې زما په بدن کې انقلاب را روان دی نو حکیم صاحب خو لا څلېرویشت ګنټې ما ته وویلې لیکن زه په خپله اوس دا چې کوم زما دننه نظام دی هغه محسوسوم چې په هغه کې ډېره بهتري را روانه ده نو المحب پاکستان حجامه او زما داسې اراده ده ستی ته وایم حکیم صاحب ته خو ما د کلي زه دی په چمن کې یو ځای تیار کړم بیا حکیم صاحب مجبوره کړم چمن لی بوځم هلته ما طالبانو ته بار بار په دوره حدیث کې ویل دي چې تی حکیم مولانا محب الله منیب صاحب ته ځان ورسوئ که مې علاج کوئ په یوناني یا په طب نبوي په ذریعه باندې او یا حجامه وکړي نو د دورې طالبان ته ما بار بار دا ویلي دي نو هره خبره امانت ته زه دغه امانت دی ته سپارم الله رب العزت دې وکړي چې زموږ په دغه رهنمایي به ستې دپاره ګټوره ثابته سي او زه د حکیم صاحب ډېر کور ودانۍ وایم ما مخکې هم د دې ویډیو بغیره بار بار د ده ویلی دي ما ویل چې دا حجامه دلته چا پېژندله نه حالانکې دا یو مسنون عمل دی نبي علیه السلام خپل د کور والا د زنانو د پاره به حجام را وغوښتی نو چې هغه به پرده نه و په قریبانو کې به یو قریب په هغه به باقاعده د ام سلمه رضی الله تعالی عنها حجامه یې په کړې ده نو د زنانو دپاره د نارینهو دپاره یکسان مفیده ده نو الله رب العزت دې د ده ته اجر ورکړي د اخلاص پر بنیاد باندې د په دې وطن کې حجامه ژوندي کړله اوس په چمن کې هم د حجامې غږونه پورته کېږي په کوټه کې هم په مختلفو ځایو کې دي انتهایی په محبت په شفقت باندې او په ډېر ښه اخلاقو باندې